زما محترم ورونو صرف د خوراک او د اسکاک نه کولو نوم روجه نه ده بلکې زمونږ د ژبې به هم روجه په ژبه باندې به دروغ نه وایو غیبت به نه کوو چغلي به نه کوو بهتان به نه تړو کنزل به نه کوو شکایت به نه کوو نورې فضول خبرې به د خپلې ژبې نه وباسو د دې سره به زمونږ د سترګو هم روجه په سترګو باندې به غلط کتل نه کوو په سترګو باندې به بېحیایي څیزونه نه ګورو د کمې سترګې نه چې حیا لاړه د هغه انسان زړه د ګټې نه زیات سختېږي او په کومو سترګو کې چې حیا راغله د ټولې دنیا شیطانان راجمع شي دغه انسان نشي دوکه کولی د الله فرمان دی سترګو ته وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای مؤمنانو خپل نظرونه ښکته ساتئ نو زمونږ د سترګو به هم روجئ په موبایل کې څه څیزونه مخې له راځي هغه به نه ګورو د دې سره روجه ماتېږي د دې سره سره به زمونږ د غوږونو به هم روجئ په غوږونو باندې به غلطې خبرې نه اورو په غوږونو باندې به ګانې بجانې نه اورو په غوږونو باندې به غلط اوازونه نه اورو په غوږونو باندې به حرام څیزونه نه اورو د دې سره زمونږ د دماغو به هم روجئ په دماغو باندې به غلط سوچ نه کوو په مسلمان به بدګماني نه کوو د دې سره به زموږ د سینې هم روجئ په سینې کې به بل مسلمان ته بغض نه ساتو حسد به نه ساتو د دې چونونو نه به زموږ سینه پاکوي د دې سره به زموږ د زړه هم روجئ په زړه کې به زموږ نفاق نه ټولو خلکو ته به خپل زړه صفا ساتو د دې سره به زموږ د خېټې هم روجئ په خېټه کې یوه نوړۍ هغه د حرامو لاړه نشي چرته یوه نوړۍ حرامه لاړه څلوېښت ورځې د انسان عبادت نه قبلیږي د دې سره سره زموږ د لاسونو به هم روجئ په لاسونو باندې به غلط کار نه کوو په لاسونو باندې به غلط کار نه کوو په لاسونو به ناپ تول کې کمی نه کوو په دې لاسونو باندې به رشوت نه اخلو په دې لاسونو باندې به ملاوت نه کوو وهل به نه کوو ظلم او ستم به نه کوو دا د لاسونو هم روجه ده د دې سره سره زموږ د خپو به هم روجئ داسې انداز سره په ځمکه باندې تلل ډېر په عاجزۍ سره او الله پاک فرمایي وایي ډېر په تکبر سره په ځمکه باندې مه ځئ نو زموږ روجه ده د خپو به هم روجئ په عاجزۍ سره په ځمکه باندې ګرځو په تکبر سره به په ځمکه باندې نه ګرځو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الله پاک فرمایي نه ته غره ته خطی شي او نه ته ځمکه شلولی شي نو په عاجزۍ سره په ځمکه باندې ولې نه ځې من نطفة اذا تمنه د یوې نطفې نه خو ته موږ پیدا کړی خپل اول ته سوچ وکړه دا میں چې خلک وای میں کرونگا میں نه کیا زب وکم زمانه کیږي یو غریب انسان په شناشي او احساس سره زه داسې وکما نو ستا تپوس کول ول زمانه سوچته نو د دې انسان لپاره الله پاک دا خبره کوي چې کله ته واشروم ته لاړ شي ته ځان ته وګوره چې ستانه څه شی وځي د دې مې وستو د پاره خو واشروم تلو ضرورت را پیخیږي د دې لپاره الله پاک بیماریان راولي د دې انسان نه د عقل او تکبر ختمولو د پاره د انسان په خېټه باندې الله پاک درد راولي نو زما محترم ورونو د دې ټول اندامونو به روجئ او د دې سره د زنانه د پوره بدن د پوره جسم به روجئ چې چېرته نظر باندې را نشم چرته نما جسم هغه ښکاره نشي مخ به پټي لاسونه به پټي خپې به پټي د دې سره د دې ټول اندامونو به روجئ او داسې روجه ونیولی شي نو د هغې په باره کې الله پاک فرمایي الصوم لي وانا اجزي به روجه زما دپاره ده او د هغې بدله الله پاک فرمایي زه یم او چې الله پاک میلاو شو بیا به زلزلې نه راځي بیا به طوفانونه نه راځي بیا به سیلابونه نه راځي بیا به عذابونه نه راځي بیا به مهنګایي نه راځي چې الله پاک زمونږ شو یا بن آدم ای د آدم بچیا اطلبني زما په تالاش کې راوځه چې راووتې تجدني ما به بیا مومي فإن وجدتني وجدت كل شيء زه ته میلاو شوما تاسو ته هر شی میلاو شو وإن فتني فاتك كل شيء که چېرې الله پاک میلاو نه شو نو هېڅ شی میلاو نه شو وانا خیر لك من كل شيء او الله پاک زمونږ دپاره د هر یو څیز نه بهتر دی یا بن آدم ای د آدم بچیا اني لك محب زغو ستاسو سره محبت کول غواړم نو زما محترم ورونو د رمضان مبارک میاشت ډیره برکت میاشت دا د صبر میاشت په دې کې د یو بل سره صبر کول نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی وی د الله رسوله ما ته څه نصیحت وکړئ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایو لا تغضب په خپله غصه باندې
قابو ساته وی زدنی یا رسول الله اې د الله رسوله د دې سره ماته سنورهم نصیحت فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل لا تغضب په خپل غصه باندې قابو ساته فردد مرارا هغه بار بار دا تپوس کو وی زدنی یا رسول الله او نبی علیہ السلام بار بار دا یو جواب ورکو لا تغضب په خپل غصه باندې قابو ساته پر روجه کې انسان له غوسه راشي نو د خپل ځان ته وایي چې زما روجه ده او صبر وکړه دغه رنګې روجه ماتي په وخت کې اکثر سړی کور ته راشي زنانو سالن پخ کړی کله پکې مالګه سیوای کله پکې مالګه نه کله څنګه د طبیعت نه خلافي نو د په هغه باندې غوسه نه کوي هغه هم زموږ په شان انسانان دي دا هم د ورځې روجه د کور د کارون سره سره هغه موږ له پخلی هم پوخ کی او بیا پاغي کې وهال ټکول او غوسه هغه هم راشي نو دغه صحابي د حدیث ځان ته یادول چې نبی رسول الله ته فرمایلی لا تغضب خپل غصه باندې قابو ساته یو باندې چې راغی د نبی صلی الله علیه وسلم سازری ونیو او داسې په زبردستی سازر راه کو دو چې د نبی صلی الله علیه وسلم پرنګ مبارک کې تغییر راغی او صحابه کرام وی چې وس په نبی علیہ السلام دی باندې چې تسوي کله چې هغه باندې چې سازر پری خو دو د نبی علیہ السلام په وجود کې دا سازر نغي وشوي نبی علیہ السلام مسکین شو باندې چې تی وی تسوي هغه وی د الله رسوله مال سراکا هم سوال کو هم په بنماشي کو نبی علیہ السلام مسکین شو او نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل وی دل سور کوي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې لس کاله ما د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تیر کړل او په لسو کالو کې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته چرته دا نه ویلي چې انسا دا کار دی ولي وکړو او انسا دا کار دی ولي ونکو نو زما محترم ورونو چې زمون اخلاق خشي او رمضان مبارک کې خپل وخت او موږ تاسو قیمتي کو نبی صلی الله علیه وسلم با ټول وظایف پرې خودل او په قرآن مجید تلاوت با د ټولو نه زیات نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک په میاشت کې وکاو آسمانی څومره کتابونه چې دي د رمضان مبارک په میاشت کې نازل شوي دي د ابراهیم علیه السلام باندې صحیفه په اول رمضان باندې نازل شوي دي په موسی علیه السلام باندې تورات په دویم رمضان مبارک باندې نازل شوی دی په حضرت داود علیه السلام باندې زبور په شپږم رمضان باندې نازل شوی دی په حضرت عیسی علیه السلام باندې انجیل په اتلسم رمضان مبارک باندې نازل شوی دی او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې قرآن شریف په 21 یا په 24 رمضان مبارک باندې نازل شوی دی د دې سره د شپې تراوی دي چې د هغې موږ او تاسو اهتمام کوو د تراویح په هره یو سجده باندې 1500 نیکۍ لیکلی کېږي په جنت کې یو محل هغه د دې انسان دپاره تیاریږي چې د هغې به 15,000 دروازې به او دغه دروازې به د سونې او د چاندۍ نه به جوړي دا د سجدې په یو رکعت باندې په یو رکعت په یو سجده دومره اجر دی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې چا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د شپې قیام وکړو یعنی تراویح وکړي د هغه شاته ټول ګناهونه به الله پاک معاف کړي نو زما محترم ورونو د رمضان مبارک میاش دا د برکت میاشت ده بدی میاش کې موږ او تاسو برکتونه حاصل کو او برکت هغه په حلال کې په حرامو کې نه چې زمونږ کاروبار هغه د حلال شي زمون خوراک او اسکاک هغه د حلال شي د حرام شیزونو نه ځان ساتل په حلالو کې برکت ته په حرامو کې برکت نشته یو انسان دی داغه 15 مرلې کور دی د حلالو پیسو باندې جوړ شوی دی په دغه کور کې به برکت په دغه کور کې به خیرونه په دغه کور کې به بی اتفاقی ناراضي په دغه کور کې به خوشحالي 15 کنال باندې یو ځای جوړ شوی دی 15 کنال کې کور جوړ شوی دی لیکن په حرامو پیسو جوړ شوی دی په دغه کور کې به خوشحالي نه په دغه کور کې به جنگ جګړې په دغه کور کې به غمونه په دغه کور کې به پریشانیانی په دغه کور کې به روزانه جنگونه کیږي زما محترم ورونو چې زموږ او تاسو خوراک سکاک هغه پاک شي یو مولوی صاحب یو کس ته ویل که تا دا رشوت ولی واغستو وی د لور واده می دی ځکه مې رشوت واغستو مولوی صاحب ته ووایي که د لور د بل ورځ طلاق شي نو بیا وی مولوی صاحب د خیر خبرې کوه مولوی صاحب ته وی د خیر کارونه خو هم کوه د حرامو پیسو باندې به کور نه آبادېږي حرام پیسې به کور ته پریشانی راوړي خفګان به راولي مصیبتونه به راولي پریشانیانې به راولي جنگ جګړې هغه به راولي زما محترم ورونو موږ او تاسو خپل کاروبارونو کې خیال وساتو چېرته زه حلال کار کوم او که حرام کوم بدی کې د علماء کرامو نه تپوس کول پوش کے جانا مزاجی نبوت ہے اور نہ پوش کے جانا مزاجی فرعونیت ہے په هر خبره کې موږ او تاسو
د علماء کرامو نه تپوسونه کو زموږ محترم ورونو زمون کارونه زمون کاروبارونه پاغي کې به خیرونه پاغي کې به برکتونه راځي که یو کس لا یو من غوخه یو سړی ورکی چې دا واخله او په اخر کې ورته ووایي چې دا د خر غوښه ده نو دی به چېرته هم وانخلي ورته به ووایي چې دا مرداره ده او د دې په مقابله کې که یو کیلو غوښه ورله ورکړي چې دا واخله دا د ګډ غوښه ده نو دا غوښه به په خوشحالۍ باندې واخلي نو موږ او تاسو په غوښه کې خو حلال او حرام زمون په سمجھ کې راځي لیکن په پیسو کې حلال او حرام زمون په سمجھ کې نه راځي په جیب کې پیسې پرتی د حرام دي او غوښه مونږ او تاسو د حلال تلاش کو پیسې د حرامو په جیب کې پرتی دي او غوښه حلال تلاش کو نو دا کما او خيار توپ دی زما محترم ورونو د رمضان مبارک په دې میاشت کې نبی اسلام فرمایي هغه انسان بد نصیب دی چې هغه په الله پاک باندې خپل مغفرت ونه کړي د رمضان مبارک په دې میاشت کې موږ او تاسو د دې موبایلونو پرهیز وکړو دا یو طرف ته کیدو یو کس ماته وی ودی موبایل کې ز بیانونه اورما تلاوت اورما نو ماته باجر ملاويږي نو ما ته بدی باندې چې ته غاني باندې اوري غاني بچاني اوري او سسه په ګوري پاغي باندې بتاته سزا ملاويږي او ګناه به کیږي کنه یا او کیږي با نو مې دا غرنګي چې خشزونه پیاوري نو ساده پاره با ثواب لیکل کیږي نو زما محترم ورونو چې کوم یو شی انسان په کومه طریقه استعمالي نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت د عمل نه غوړه ده او د ټولو اعمالو دارومدار هغه په نیتونو باندې ده نو دلته زموږ په مسجد کې وا او ان شاء الله د 12 شپو ختم کیږي او ټول ان شاء الله کوشش کوو چې تراوی یوازې د ختم پورې نه دي چې موږ تاسو ختم وکړو او بس بیا خو تراوی نه کوو اخر شپې پورې با د رمضان مبارک روزي دا بنیسو او د شپې قیام با موږ او تاسو کوو نبی صلی الله علیه وسلم ولیدل سزنانه او نارینه دي او په پاستر باندې ژوند شوی دي او لاندې داغونه ور بلیږي نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو ودا کم خلک دي ودا هغه خلک دي چې دوی رمضان المبارک روزي هغه به نه نیولي او د رمضان المبارک روزي هغه به خوړي الله پاک دې موږ تاسو